السلام علیکم. بلال جاجي انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب دی. تاسو کتئ شي دا ځناور دی خو دا ماشوم دی لا پوهه نه پوهېږي نه. دا څومره سخت زخمي دی. دا تاسو وګورئ په دې سختې ګرمۍ کې خو د ده مشرانو نه دې مشرانو ته زه دا وایم چې خدای انصافدار او الله نه ویریږي، نه ځان کې احساس پیدا کړي. ځناور دی د الله پاک مخلوق دی. دو ته دا چوپه نیولې ده. تاسو وګورئ دا ټوله په وینو ګنده دی. دا ماشوم دی پوهېږي نه، خو مشران کې پوهېږي که نه. په دې رزق ګټي، په دې ځناور باندې دومره ظلم، دومره بوره حالات کې دی چې د کتلو قابل نه دی. دومره ظلم ځناور سره د نه منلو خبره دی. خدای نه ویرېږئ، چې خدای نه ویرېږئ که نه، چې انسان ته چې پیدا شي بده ورځ به نه ګورو. چې خدای نه نه یېرېږئ په یو ځناور باندې په دې زخمي حالات کې تاسو دومره ظلم کوئ، قسم په رب دی که ښه ورځ دغه حالات یې دا وګورئ ټول کوږ دی. ماشومه تاسې کار وکړه. دا په شنغرۍ کې د ځناورو هسپتال دی فردوس کې، ورشه هلته کې دا بوده دې ته زخم دوایي موایي درکړي چې زخم یې ټیټ شي بیا رزق پرې ګټه. تا کې دومره احساس دی نه، خو تا ته بیماري لګي. دا زخمي دی دې باندې کوم وجه ګرځي په تا کېني کېدای شي تا ته هغه بیماري ولګي. دا ریړه ونه کولاو کړه، دا ونه کولاو کړه، سیټ ته ودروه، زخم یې ټیټ شي. بیګا ته مه وروئ، بیګا خو بند دی شپې صحیح هسپتال کې هغې خبره واورسئ. بچیه زما خبره دې خراب شي. وګوره ته خو ماشوم نه یې، ما نه وګوره ما نه غټ یې. ته مهرباني وکړه دا ریړه ونه کولاو کړه، دا زخم پټې مټې دې ته دوایي وکړه چې کله ټیک شو په دې باندې ته بیا خپل حلال رزق ګټه. دا یو ځای نه دی، دا دی، دا وګورئ دا وینې دې تلي، دا ځای هم دی. دا په دومره زخمي حالات کې چوکه ورته نیولې ده. د خدای نه نه یېرېږي. دا وګوره ټوله په وینو ګنده ده. ځناور دی خو د خدای پاک مخلوق دی. الله به تعالی دې تپوس کوي ته هم ماشوم خو نه یې، ډوډۍ پېژندې، خوراک پېژندې، ځان پېژندې، کپړې پیزار پېژندې، په دې باندې لږ رحم وکړه. ته چې په دې رحم وکړې الله به په تا رحم وکړي. که ته په دې رحم ونه کړې قسم په رب دی که ښه ورځ بیا ژړا فریاد کوي په موږ عذاب راځي. بچیه مهرباني وکړه زما خبره په ځان بده مه ګڼه. لاړ چې دا ودروه، زخم خپل ملهم دی هغه ورته ولګوه چې دا ټیک شي. هغه نه وروسته زه باندې په خپل رزق وکړه. ظلم مه کوه. صحیح ده بچیه.